بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زما عزیزانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم شفیullah د کراچۍ نه. د سلام نه پس د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ، روغ جوړ به یئ. زما رونو زنن په یو خاص موضوع خبره کول غواړم، هغه دا چې په سوشل میډیا باندې نن سبا زمونږ د پښتنو رونو ډېره غټه غویمه چلیږي. هغه د چا غویمه ده، هغه تاسو ټولو ته معلومه ده. یعنی زموږ په دې تمنیل باندې، زموږ په دې تصویر باندې چې کوم تاسو تصویران وکتل، زموږ د څلور رونه بایګان، یو د محترم الف خان شیرپا ورور او دویم زموږ مشر محترم جان حبیب صاحب. د دو ویډیوز چلیږي په سوشل میډیا باندې، او بیا په دوی کې زموږ رور محترم زیشان سے پکې هم خبرې کوي. څلورم رور محترم شاه سوار سے چې هغه هم په دوی الزام لګوي. نو ما تاسو ته د دې څلورو ورونو نمونه واغستل. بیا د دونه علاوه روزانه نور زمونږ رونه پکې هم خبرې اترې کوي. نو زما پیغام دې ټولو رونو ته دی، ډېر په احترام سره، ډېر په عاجزۍ سره، چې زه د عرض کوم چې راځئ چې د دې جګړو نه راوځو او یو بل سره مخامخ کینو او خپلې خبرې صفا کړو. زما رونو په دې طریقې سره خدا مسله نه حل کیږي چې شاه سوار رور به په الف خان باندې ویډیو روغی او الزامونه به پې لګوي، او زیشان رور به په شاه سوار رور باندې الزامونه لګوي. زموږ مشر جان حبیب رور هغه به په الف خان شیرپا باندې الزامونه لګوي، او الف خان شیرپا ورور هغه او دغه ټیم چې دی هغه به په جان حبیب صاحب باندې الزام لګوي. نو زما مشرانو کشرانو په دې طریقې خو به دا مسایل نور هم زیات شي. اوس زه تاسو له یو مثال درکم. زما رونو ستاسو ویډیوګانې خو هر سړی ګوري، هغوی بیا تاسو ته ردی بدی وي او وی دا ټول غله دي. د هر چا ذهن ښه خراب شو په دې طریقې باندې، کومه طریقه چې تاسو اختیاروئ، یو بل باندې الزامونه لګوئ، په دې طریقې سره ستاسو بدنامي کیږي. زما ورونو ما په خبرو خفه کیږئ مو، خو زه درته یو عرض کوم، یو درخواست درته کوم، یو اپیل درته کوم، تاسو د یو بل سره کینئ، خپل دا مسائل مخامخ لایو راشئ او په هغې باندې حل کړئ، چې پوره دنیا خبر شي چې کم په حقه دی او کم په ناحقه دی. نو اوس هر یو سړی وایي چې یاره دلته په الف خان شیرپاو رور باندې الزامونه لګي، او دلته هغه د یتیم خانې دپاره د چاندې ویډیو په ملګرو روغی. یعنی اوس د الزامونه خلک لګوي. تاسو د اوسه پورې خو دا غویمه چلېده که نه، الف خان شیرپا باندې هر یو سړی الزام لګوي. او دلته د الف خان شیرپا په چینل باندې اوس یو ویډیو راغله، هغه یو څو ملګري دي، تقریبا 8-10 ملګري دي، هغه الف خان شیرپا هغه
کوم ځای کې چې یتیم خانه روغی په هغه ځای کې ولاړ هغوی یو ویډیو راوکړل هغه وایي چې دې دپاره چانده پکار دې دپاره ستاسو ملګرتیا زموږ سره پکار ده. نو یو خوا شاه سوار ور په الف خان ور باندې دا الزام لګوي چې هغه شاه سوار چې دی هغه وایي دا فاونډیشن نشته. الف خان شیرپا او زما په نوم یعنی زما په سر باندې هغه په کروڑاو روپۍ را جمع کړي دي، خلکو نه چاندې کړي دي چې شاه سوار په نوم باندې به افتتاح کوو. لکه زما د وجې نه زه ورسره ملګری شوم، زوی د ځان سره ملګری کړم او ده دا پیسې را جمع کړې او هغه پیسې چېرته ویوړې، هغه پیسې دي راوړي شاه سوار. مطلب دا شاه سوار ډېر غټ الزام دی او د الزام صفایي چې د هغه الف خان شیرپا له پکار ده چې هغه دې صفایي وکړي. او بل طرف ته د زیشان ورور به تاسو دا خبره اورېدلې چې هغه دا الزام په شاه سوار باندې لګوي چې د الف خان نه دې 3 لک روپۍ قرض کړي دي او کراچۍ ته تښتېدلی او دې نه اخوا چې تاسو بل طرف ته وګورئ نو زموږ مشر رور جان حبیب صاحب چې دی هغه وایي چې د الف خان پیسې د کوم ځای نه راغلي دي، خو دا خو د مسافرو پیسې د ده سره وي او د خلکو له ورکړي او بیا یې چې کله د خلکو سره غویمه شي نو وایي دا زما قرضه ده. نو خلاصه د ټول خبر دا ده څه بس تاسو سر به دله خلاصوم. خو مطلب دا دی چې په دې طریقې به دا مسایل چې دی دا حل نشي، خو خپل دا مسایل به ډېر زیات کوي تاسو په دې طریقې سره او بیا به د ختمېدو نوم هم نه اخلي. نو زما عزیزان ورونو تاسو ته ډېر په احترام سره دا عرض کوم چې زمونږ پښتانه ورونه د کم طرف ته روان دي. تاسو زمونږ اردو سپیکینګ ورونو ته وګورئ څومره په اخلاقو خبرې اترې کوي په سوشل میډیا باندې. د یوټیوب رول چې دی هغه پالیسیانې چې دی هغه ډېرې سختې دي، نو هغه اردو سپیکینګ ورونه چې کوم دي هغه په دې عمل کوي. یوټیوب رول چې دی که نه هغه یوټیوب په رول کې دا راځي چې یو بل ته په کنځل نه کوئ او هغه کله چې تاسو کنځلو والا یو بل ته ویډیو ولېږئ یو بل ته به یې کنځل وکړئ هغه ویډیو اپلوډ کړئ نو دوی چې موږ به هغه ویډیو نه مونیټایز کوو. دغه شان د یوټیوب چې څومره اصول دي نو که هغه تاسو وګورئ نو زمونږ پښتانه رونه په هغې عمل نه کوي. زما په دې خبرو خفه نه شئ، خو ستاسو دا مسایل به حل کېږي هله چې تاسو د یو بل سره مخامخ کېنئ او لایو ویډیو جوړه کړئ چې ایډیټینګ پکې نه وي، بس بیا مخامخ د یو بل په چې کوم الزامات دي د هغې جوابونه ورکړئ، خلک به یې وګوري. نو کېدای شي چې تاسو ټول په حقه یئ یا کېدای شي چې څه په حقه یئ او څه په ناحقه یئ، بیا خو مخامخ پته ولګي، ستاسو مسایل به هم حل شي، د الزاماتو نه هم بچ شئ، د بهتانونو نه او د هر قسمه دغه نه بچ شئ، کنځلو نه بچ شئ. د هغې به بیا داسې مثال یې دود کا دود او پانی کا پانی، مسله به حل شي. په دې طریقې چې تاسو چلیږئ نو څه خلک وایي دا ټول میلاؤ دي او دا ټول چې دي که نه خپلې چینلې چلی یوټیوب چینلې روکلي دي او بس د یو بل سره جنګ کوي، د یو بل ته ردې بدې وایي او دا ټول د یو بل سره میلاؤ دي، خپل یوټیوب چینلې چلی. لا ولې ویوز لږ لږ وو چې یو بل سره غویمې روکړي، نو اوس خلک د ویډیوګانو په انتظار دي چې هر اوس په آینده به جنګ کې څه کېږي، نو هغه
مطلب دا خو د خلکو خبرې دي، خو ټول خلک بیا هم پریشانه دي یاره څوک څه وایي څوک څه وایي، چې یاره موږ د چا واورو. زیشان په باره کې اکثر خلک وایي چې دی خو اول طاهر خان روړ ته ردې بدې ویلې، او کله یوسف جان روړ ته یې بدې ردې ویلې، او اوس د الف خان سره میلاؤ شوی دی، هغه ورله پیسې ورکوي. مړه بس هر طرف نه ځانه ځانه خبرې چلېږي. نورونو موږ ټول په غټ جنجال باندې اخته یو، او هر سړی پریشانه چې کم رښتیا وایي کم دروغ وایي، کم رښتونکی دی کم دروغجن دی. خو دغه یو حل دی چې دا مسله حل کوي، او د دې نه بعد تاسو ټول مطلب په ښه طریقې سره کار شروع کړئ. تاسو زما رونه یې، زه درته عرض کوم، نصیحت درته کوم، درخواست درته کوم، ډېر په عاجزۍ سره، ډېر په مینه سره، چې کله ستاسو دا مسله ختمه شوه نو بیا تاسو په دې میډیا باندې د خیر کار شروع کړئ، چې ځان له د آخرت دپاره هم ساتو جوړ کړئ، او داسې خدمت وکړئ چې هغه پوره دنیا ته ښکاره وي، چې بل څوک در باندې اعتراض ونه کړي. او چې کله د دنیا نه لاړ شئ نو خلک یو په ښه باندې یادوي. بس زه خپله دا خبره دلته ختمومه، زما نه په دې خبرو باندې خفه نه شئ، چا باندې زما خبرې بدې لګېدلي نو زه دغه نه معافي غواړم. زما ورونو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې زمونږ دغه 4 ورونو ته هم ورسي، او نور خلکو ته هم حقیقت پته ولګي. نو الله دې کړي چې هغوی د دې جنګ نه واوړي. زما چینل ورسره هم سبسکرائب کړئ، او بیل آئیکن باندې کلیک کړئ، د ټلۍ دا بټن ورسره هم دباو کړئ، ځکه چې زموږ په دې چینل باندې اصلاحي ویډیوګانې موږ شیر کوو، د علماو بیانونه به مې اکثر نورې کتاب کې چېرته ښه خبره میلاو شي هغه پې مې شیر کوو. نو که ستاسو ته یو ښه خبره میلاو شي تاسو یې واورئ، الله تعالی سره ستاسو زندګي بدله کړي. نو اصلاحي خبرې اترې موږ د دې نه شیر کوو. شر والا خبره یا غلط خبره به دې چینل نه انشاءالله تاسو ته نه راځي، شرعي مسایل به هم راځي. نو ما له اوس دې نه بعد اجازت راکړئ. والسلام، جزاک الله.